الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على إبراهيم اللهم بارك على محمد. عزت منو مسلمانان وروڼو، د دنیا د آخرت په مقابله کې ډېر خسیسه او ذلیله ده. د دې الله جل شانه څخه د دنیا او د دنیا د څیزونو هیڅ حیثیت نشته. البته په دې کې الله جل جلاله بعضې څیزونه هغه ایښي دي چې هغه انتهایی قیمتي دي او د دنیا نه علاوه په بل ځای کې هغه نه حاصلېږي. هغه نعمت نه د دنیا نه مخکې و، عالم ارواح، عالم امثال، عالم ارحام کې، او نه د دنیا د دې ژوند نه پسته دی په عالم برزخ کې، عالم حشر کې، عالم جنت او دوزخ کې. هغه صرف او صرف په دې دنیا کې هغه څه شی دی، هغه تعلق مع الله دی چې کوم وخت په دنیا کې د انسان د الله جل شانه سره تیر شي، د الله تعلق یې نصیب شي، د الله یاد یې نصیب شي، د الله جل شانه یاد، د الله بندگی او عبادت، دا ما چې څومره عالم ذکر کړل په دې کې یو ځای کې نشته، او که سړی اومږي نو د یو پیسې قیمت یې نشته. که سړی په قبر کې په یو خوا ولاړ وي عبادت کوي په کلونو، هیڅ ځای نه نیسي. قرآن پاک ختمونه کوي، الله یادوي، په قبر کې هیڅ ځای نه نیسي. دا بیا خبره ده چې الله جل جلاله بعضې خلق هغوی په دنیا کې د الله سره تعلق داسې مضبوط تیر کړی چې بعضې اشیاء په قبر کې هم نصیب کړي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام مخکې تیر شوی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه وینم چې هغه تلبیه وایي او روان دی. یا په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني او موس کوي. یا بعضې خلک په قبر کې د هغوی د قرآن پاک تلاوت راځي. دا د دې خبرې دلیل وي چې د دې د الله بنده یا د دې پیغمبر د الله جل جلاله سره دومره مضبوط تعلق چې کوم عمل د په ژوند کې ډېر کولو نو هغه په قبر کې نصیب شو. اگر که قیمت د هغه ژوند لګي د هغه عمل چې کوم په ژوند کې په دنیا کې شي، نو دنیا ډېره حقیره ده. حدیث مبارک کې راځي لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضه لما سقى کافرا منها شربة ماء. کچره الله جل شانه څخه دنیا حیثیت داسې وی لکه د ماشي وزر دومره قدر او قیمت وی، نو بیا به هم یو کافر ته یو ګوټ اوبه نه ورکړي. لیکن نن سبا مونږ ګورو د دنیا مال چې څومره په کافرانو څومره د مسلمانانو څخه نشته، او نن سبا مسلمان چې خدای مني د الله د وحدانیت اقرار کوي، د هغه د خولې نه داسې الفاظ راوځي چې هغه وایي په هغه خلکو یې وړیا فضل دی. دا فضل نه دی،
یو سړی کافر وي، یو سړی منافق وي، یو سړی د خدای منکر وي، یو سړی د پیغمبر تکذیب کوي او دته الله جل جلاله دنیا ورکا، دا ټول چې کوم دی نو د ده دپاره عذاب دی. هغه اور چې په کوم اور کې دی سوځي هغه نورم تیزیږي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دنیا کې مونږ دای ته څه ورکړي دی پیغمبر دای طرف ته نظر وانړی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خطاب دی د خدای، لیکن وایي مونږ ته امت ته وایي ځکه چې د الله رسول د الله رسولو هغه نه خو د نبوت نه مخکې هم ګناه او معصیت نه دی شوی، د پیغمبرۍ نه پس خو بیا په وهم و ګمان کې نه راځي، لیکن چې کوم حکم هغه ته شوی دی هغه امت ته پاره دی. بهر حال دا حقیر ده، لیکن سره د دې دومره قیمتي دی چې د دې یو لمحه هغه انتهایی قیمتي او دغه لمحات زمونږ د ژوند قیمتي وختونه او غړۍ او ساعات دا زمونږ نه ضایع کیږي. دې باره کې خبره کول غواړم چې دا ضایع کول نه دي پکار. کله کله مونږ په فضول بحثونو کې لګیا شو، فضول بحث هغه لایانی بحث وي، 15 منټه، نیمه ګنټه، 1 ګنټه، 1.5 ګنټه، 2 ګنټې، زیات کم هغه بحث کې 2 کسه، 3 کسه، 15 کسه، 10 کسه لګیای، نتیجه هیڅ هم نه. ځکه چې کوم یو خبره او بحث ته کې نو ته وګوره یا پکې د دنیا فایده ده یا د آخرت، چې د دنیا پکې څه خیر ده فایده ده نو بیا وکړه، او هغه فایده د دنیا داسې ده چې هغه شریعت حدودو کې دننه ده، د شریعت په حدودو کې دننه ده چې خدای ناراضه نشي، هغه فایده حاصله کړه. د دنیا فایده ده تجارت ته، مال له، د هغې متعلق د کاروبار متعلق خبرې اترې دي، د هغې څه نتیجه راوځي هغه خبرې کولی شي. لیکن یو خبرې هغې چې او یا د آخرت فایده ده هغه خو نور لا نور دی، د آخرت فایده. یو کس یو تراشی بل نه تپوس کوي او هغه عالم او مفتی دی مستفتی ته او سائل ته جواب ورکي، نو دا سوال او دا جواب دا دواړه دین دی، دا د الله او د الله د رسول اطاعت دی، او دا د دواړو خپل وخت قیمتي کو. یو مسله زده کړه، ما تاسو ته په تېره جمعې نه وړاندې عرض کړی چې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت کړی دی یو مسلې متعلق. 8 ورځې مزل هغه زمانه کې د یو ډډې او 8 ورځې د بل ډډو 14 ورځې دا شوې. هلته چې کوم وخت تېر کړی دی چې سړی ستړی ستومانه 8 ورځې مزل وکړي، د اوښ مزل هغه وخت پکې واچو او صرف مسله دا وه چې یا رسول الله زمونږ کور ته یو زنانه راغله او هغې ما ته وویل چې تا ته او ستا دې ښځې ته ما پی ورکړي، حالانکې شاته ورپسې دلیل نشته، شاته ورپسې دلیل نشته، ځکه چې نه ما ته چا ویلی دي، نه مې مور پلار ویلی دي، نه دې زنانه مونږ ته مخکې ویلی دي، نه بل څوک د دې ګواه شته، خو صرف او صرف یو زنانه دا وایي. زه څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي. بس دومره خبرې دپاره دا صحابي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راځي، د هغه وخت 8 ورځې مزل شپه ورځ ده، دا 8 ورځې د یو ډډې 8 د بلې ډډې 14 ورځې دا قیمتي شوې، هغه سوال قیمتي دی، دا وخت ضایع کېږي نه، دا د آخرت دپاره الله جل شانه سره لیکلی کېږي. یو صحابي حضرت جابر رضی الله عنه د مدینې منورې نه شام ته ځي، صرف د یو حدیث دپاره، یو مسلې دپاره، مسله ورته معلومه ده خو د سند د عالی کولو دپاره شام ته ځي. علما پوهېږي چې علوی سند څه شی دی، یعنی دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورته دا حدیث په واسطو سره راغلی او هغه واسطه یې کموله، د عبدالله ابن عنیس رضی الله عنه نو ورته حدیث رسېدلی په بله واسطه،
هغه هم صحابي. او عبد الله ابن انیس په خپل دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدل او د قیامت د حشر متعلق دی. دوی او عبد الله ابن انیس په شام کې او دا حضرت جابر په مدینه کې دی. نوی سورلی واغشتا او زاد راه د لارې توخی ځان سره واغشتا، سامان سفر او روان شو د مدینې نه شام ته. په تپوس باندې د عبد الله ابن انیس رضی الله عنه کور ته ورلو. تپوس یې وکړو، وایي چې دی کور دی. دروازه یې وټکوله. بعضې روایتو لیکلي دي چې په اوښ د پاسه سور حضرت جابر، او هغه زمانه کې د شام فاصله 1 میاشتې وه چې په لاره په دمه دمه ځي. نو حضرت جابر رضی الله عنه دننه آواز ورکوي څوک یې؟ وی جابر ام. وی کوم یو جابر؟ ځکه چې مدینه منوره کې جابر ابن عبدالله پاتې کېږي، دلته جابر څوک؟ وی د عبدالله زوی. وی ښه. فورا راووتو، ورته وی راځه. وی چې نه، د یو مسلې تپوس کوم. حدیث مبارک ته دا تا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اورېدلی. وی چې ته راکوز خوشه دمه شه، بیا به خبرې وکړو. وی نه، هسې نه چې ستا او زما په منځ کې مرګ حایل شي، یا زه مړ شم یا ته مړ شي یا دواړه، د ژوند خو څه پته نه لګي. او زه چې څه دپاره راغلی یم زما مقصد به پوره نشي. صحابه کرام، تابعین، زمونږ اکابرین، هغوی خپل آخري لمحات هغوی قیمتي کړي دي. تاسو به وایئ چې د دې څه وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زخمی دی، په خنجر والی شوی دی، پروت دی، درنګ سهار ته ویسا وځي، غیر چاپېر ته خلک ناست دي، پی ورکوي نو هغه په زخمونو بهر وځي، نبیز ورکي هغه په زخمونو بهر وځي. په دې کې یو نوجوان رالو، خلک تپوس ته راتلو، بیا بتلو. هغه نوجوان او زلمی چې واپس شو نو د هغه د پرتوګ یا ازار هغه د ګیټو نه ښکته و. ورته وی چې فلان کې ودرېږه. وی دا اوچت که، دا صادر دی اوچت که، ځکه چې دا کپړم خرابېږي دې سره، او د الله جل جلاله په نږدې دا مبغوث شی دی، د خدای دا نه دی خوښ، ځکه چې دا تکبر کې راځي. دې وخت کې دا نصیحت پرې نه خو ضایع نه کړو چې دا لمحات ضایع لاړ نه شي. دا د صحابه کرامو شان. عبدالله ابن انیس رضی الله عنه ته مجبورن حدیث بیان کو، چې حدیث بیان کو ته اوس خو راځه، اوس خو ستا مقصد پوره شو. وینا اوس مې مقصد پوره شو، اوس څه کوم؟ د هلته نه بیا مدینې منورې ته واپس را روان شو د یو مسلې یو حدیث لپاره. عرض مې دا کوله زما عزتمند چې د دنیا دا ژوند ډېر قیمتي دی، دا مونږ ضایع کوو. فضول بحثونو لپاره مونږ سره وخت شته، فضول بحثونه د دین متعلق، د قرآن کریم متعلق. پرون می حدیث کتو، بیا راتلو هغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته، چې څوک قرآن کریم په باره کې، د قرآن پاک د آیات په باره کې د چا سره مرا کوي، جګړه، اعتراض، دلته خدا سوال دی، دا سوال راپورته کېږي، دا ترجمه داسې ده، دا تفسیر داسې دی، په دې ځای خدا اعتراض کېږي، دغه سړی وایي کافر دی. الله رسول فرمایي ځکه چې دا فضول بحث دی. پکار خدا وا چې قرآن کریم تفسیر څنګه تفاسیر نقل کړی دی، فوراً یې من وعن امني. لکه یو سړي ته وایي سود حرام دی، هغه وایي چې سود کې خو ډېرې فایدې دي. دا جګړه د قرآن کې اعتراض کول، مرا، فضول بحث. دا الله رسول فرمایي، الله جل شانه فرمایلی صفا تشریع او بیان موجود دی، دا غې نه پس ته په هغې کې بحث کې دا قرآن کې جګړه ده. او دا الله رسول فرمایي مراء فی القرآن کفر. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ راوی دے، مسند احمد ابن حنبل روایت تے، قرآن کریم میں بحث کرنا، اعتراض کرنا، اس میں جگڑنا لڑنا دا دین مراد دا بحث کولی دا کفر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي کله کله زمونږ فضول بحثونه دې حد ته ورسي چې بیا د سړي د خولې نه کفر یاد شي، او چې کله د خولې نه کفر راووتو سړی نه ایمان سلب شو، چې ایمان سلب شو بیا ورپسې موس کوي، ذکر کوي، صدقه ورکوي، روژه نیسي، هر څه فضول چیزې نه نیسي. خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا مې رود دیوار کج. چې کله د ګلکار نه د ترکاڼ نه ډومبې تیږه ډومبې کاڼې هغه خطا شو، چې پاسه څومره دیوال خیږي تر سریا پورې په وخېږي، ټول دیوال به کوږي. ډومبۍ خښته په سال باندې برابر پکار ده، کا خطا راله بیا به دیوال کوږ روان، او کوږ دیوال ټینګېږي نه،
د هغې نتیجه به انجام سي هغې باندې زوال راځي فوراً به هغه غورځېږي بعدې به ټول لاړ شي چې کله ایمان نه دارد بنیاد نشته په هغې چې څومره اعمال مرتب کېږي هیڅ ځای نه نیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالو د جاهلیت په زمانه کې دا وی چې نه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها تپوس کوي ابن جدعان مکه کې یو سړی ډېر سخي و د کفر په زمانه کې تیر شوی ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې یا رسول الله د خو ډېر خیراتونه کول د ده به حشر بسي د الله رسول ورته وفرمایل چې یو وختم دې سړي دا ټکې نو کړی رب اغفر لی اے الله مجھے بخش دے یا الله ما وبخي چې د خدای د یرې نه دا ویلي او د خدای د یرې نه دا ویل دا ایمان نښه ده یا الله توبه مې ده بس دومره یې ویلی وی نو بیا ویم دا اعمال په کار راغلي چې نه دي ویلي بنیاد نشته دی اعمال هېڅ ځای نه نیسي څومره خیراتونه چې کړي هغه فضل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 قیدونه لګولي یو ورسره بلم دی ایمانا واحتسابا ایمان کی بنیاد پر نیک عمل کرنا آخرت میں اس کا اجر ملے گا اخلاص کے ساتھ عمل کرنا آخرت میں اس کا اجر ملے گا ایمان نہ بغیر ایمان نشترے سمر NGOs سمر تحریکات سمر تنظیمونه سمر یهود او نصارا چې کار کوي د مسلمانانو په ملکونو کې څه کوي دا د خپل دنیوي غرض دپاره دي دا د الله دپاره نه دي دا د خلکو ایمان اخلي د هغې سامان په عوض کې د هغې امداد په عوض کې هغه ځای نه نیسي دویم احتسابا د ثواب په نیت باندې د الله رسول فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام د رمضان د میاشتې روژه چې چا د ایمان په بنیاد او د ثواب دپاره ونیوه نو وړاندې وروسته ټول ګناه ورته معاف شي د رمضان د شپې په تراوو کې ودرېدو وړاندې وروسته ټول ګناهونه ورته معاف شي د ایمان او د ثواب په نیت د ایمان سره او د ثواب په نیت لیلة القدر په شپه الله ته ولاړو د ایمان په بنیاد او د ثواب په ارادې سره وړاندې وروسته ګناهونه یې معاف شي د مسلمان جنازې پسې لاړو د ایمان په بنیاد او د ثواب په نیت باندې بعضې خلک په دې نیت باندې لاړ شي چې موږ سره کوي موږ ورسره ځکه کوو نه د ثواب په نیت باندې لله فی الله هر یو کار چې په هغې کې احتساب او اخلاص وي هغه ځای نیسي حدیث مبارک مې کتو چې یو سړی د یو مسلمان رور زیارت ته روانو چې وی وینه ملاقات ورسره وکړه دا هغه کارونه ذکر کوم چې هغه قیمتي وي هغه فضل نه دي هغه الله جل شانه سره ځای نیسي سفر یې کولو د خپل کلي نه روان شتلو صرف په دې بنیاد باندې چې هغه مسلمان رور دی د هغه زیارت ته ځم دا فضل نه دي د دې اجر او ثواب دی چې کله د هغه کلي ته نږدې شو کومه کوڅه چې وردننه کېده په هغې باندې فرښته ولاړه د انساني شکل کې الله جل شانه راستولي دنه تپوس کوي چېرته دی ځوانه ورته وایي چې دلته مې یو رور دی رور نه مراد د وینې رور نه د ایمان رور د مذهب رور د اسلام رور دلته مې رور دی هغه ملاقات ته ځم د هغه لیدو ته ځم ورته وایي چې څه رشته دی ورسره رشته دی رورولي دي کومه ده د وینې رشته دی دا وایي چې نه وی بیا تا سره یې څه احسان کړی ښېګړی کړي ځکه ملاقات ته ځې وی نه دام نشته وی بیا ولې ځې وی صرف د الله د محبت په بنیاد باندې ځم زما د هغه سره د خدای دپاره مینه ده بیا ورته هغه تعارف کوي چې زه فرښته یم الله جل شانه راستولم او ما ته یې ووایي چې دې زما بنده ته دا زیری ورکړه چې زما د ده سره محبت دی د مسلمان دا عمل ضایع کوي نه خدای دومره لوی مهربان رب دی هغه په شرط د دې چې ستا په هغې کې اخلاص وي نیتونه مختلف وي ارادې مختلفې وي ستا غرض څه دی د هغه سره د ملاقات د تلو لپاره غرض دی دا چې دا زما مسلمان رور دی د الله دپاره زما هغه سره مینه ده باس په دې بنیاد ملاقات ته ورځم الله جل شانه دا ځای کوي عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې فضول بحث دا ځای نه نیسي قرآن کریم د آیتونه زما مخې ته دي بنی اسرائیل واقعه ده
او دا په سوره بقره کې دي دا آیات. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هغه واقعات کې چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل چې الله جل شانه تاسو ته امر کوي چې غوا لاله کوي. قالوا وتتخذنا هزوا. قوم ورته وایي چې اے موسی ته موږ سره ټوکې را سره کې. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. موسی علیہ السلام وی چې زه د الله پناه غواړم چې زه جاهل نشم، د جهالت نه مې پناه ده. او ټوکې کول دا د جاهل سړي کار دی. فضل وخت ضایع کول چې خلکو خواندي باز. څوک ځان نه څه شی جوړ کړي، څوک څه شی جوړ کړي، څوک په مس پورې خندا کوي، څوک د ګیري والا پورې خندا کوي، څوک پټکی پورې خندا کوي او ټټوبې کوي او هغه ټټوبو سره خلک خوشحالي. دا جهالت دی. او بعضې ځایونو کې د سړي نه ایمان هم سلب شي ځکه چې د هغې سیس تعلق د دین سره وي. موسی علیہ السلام وایي چې ټټوبې کول چا پورې ټوکې کول دا خو جهالت دی. جاهل نیم، الله امر کړی دی. دا چل داسې شی و. د دې صورت نوم هم د سوره بقره. په بني اسرائیلو کې یو واقع شوی و. یو سړی و، هغه سره ډېر مال و، د هغه خپل اولاد نو، لوڼی نه وې، زامنې نو، نور میراث خواري وو لکه ترونه تربوران وریرونه. یو کس په هغې کې لګیا شو، دغه کس یې ووجلو. عامل د ده نوم راځي، قرآن پاک کې نوم نه دی ذکر شوی. قرآن کریم کې د قتل تذکره شته. هغه یې ووجلو چې دی زر مړ شي چې دا مال یې موږ ته پاتې شي. بیا دعوه مو وکړه همدغه کسانو. موسی علیہ السلام حیات و ژوندی و. موسی علیہ السلام پیغمبر و چې پیغمبر موجود دی، فیصلې هم ټولې هغه کوي. وی چې صاحب دغسې زموږ سړی مړ شوی، قاتل نه دی معلوم، لاش یې پروت. دا یاد ساتئ، دا مسله هم په غور سره واورئ. کوم یو سړي چې خپل مورث مړ کو د میراث دپاره، قاتل ته په میراث کې برخه نشته، کاغذوی ولینی. بعضې څیزونه هغه د میراث نه موانع ګرځي. رق، قتل، اختلاف دین. پلار مړ شو، زوی غلام دی، یا زوی آزاد دی، سید دی، او پلار غلام. او د غلامۍ زمانه اوس نشته دی، غلامان نشته دی. د آزاد سړي میراث غلام ته نه ملاویږي. دویم، یو مسلمان دی بل کافر دی، پلار مسلمان دی، زوی کافر دی. کافر زوی ته د مسلمان پلار په میراث کې برخه نشته، یو روپۍ هم نشته، یو پیسه هم نشته. دریم، چې کوم یو سړی لګیا شو خپل مورث قتل کو، قاتل ته د مقتول په میراث کې برخه نشته، هغه محروم دی. زوی لګیا شو، پلار یې ووجلو، پلار سره یې جګړې کولې چې ما ته برخه راکه، برخه راکه، برخه راکه، په ژوندون باندې. عجیبه وخت شو. او چې کله یې نه ورکوله، نو زوی لګیا شو د پلار قتل کو، یا یې تره قتل کو چې جان او ته میراث ملاویږي. دی قاتل ته به د مقتول په میراث کې برخه نه ملاویږي، یو سوری پیسه نشته. د موسی علیہ السلام په زمانه کې دا قتل شو. موسی علیہ السلام ته مسله لاړه. موسی علیہ السلام د الله پیغمبر او په انبیاء وحی راځي، الله پاک پر راستي. موسی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه دا ویل شو چې دی خلکو ته وایي چې غوا حلاله کی، او د غوا دغه نه غوښې نه چې کوم دی نو یو ټوکړه پرې کړي او په دې مړي باندې راکاږي، نو دا مړی به پاسې خپل حال به وایي، قاتل به وښیي، بیا به مړ شي. موسی علیہ السلام هغې ته ووایي چې الله جل شانه فرمایي اذبحوا بقره، غوا حلاله کړئ. نو هغه قوم ورته ووایي خلکو ته موږ سره ټوکې کوي. موسی علیہ السلام ورته ووایي زه ټوکې نه کوم، د خدای حکم بیانوم. هغې دې پسې فضول بحث شروع کړو، فضول سوالات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې هغې هغه ساعت یو غوا حلاله کړې وی او دغسې کړې وی چې څنګه پیغمبر فرمایل، هغه مقصد به پوره شوی. لیکن هغې پکې بحث شروع کړو، وی دا غوا به څنګه وي. نو موسی علیه السلام باندې بیا وحی راغله چې دا نه بوډۍ ده نه ځوانه ده، وی رنګ به څنګه وي. بیا وحی راغله وی چې رنګ به تک زیړ وي، بله ټاکۍ به پکې نه. بیا وی چې دا غوا جوتی ده که ناجوتی ده. موسی علیه السلام ورته وی چې ناجوتی ده، نه رټ ګرځي او نه یوي کوي او نه بل یو کار کوي. دا ټول سوالونه بیا بیا کول. په آخر کې هغه وی چې اوس ته راته خبره صفا وکړه.
نو غوای واغشته خو چې څومره په ځان باندې قیودات سیوا کول نو دومره پې غوا ګرانه شو ځکه چې زیړه غوا نه بوډۍ وي نه سخی وي نه ارټي وي نه جوتی وي چې ایوي کولی شي داسې غوای کته نه پیدا کېده بیا یو لږ سره پیدا شو او عجیبه واقع د هغه هلک چې کوم دی نو د پلار نه یتیم پاتې شوی و پلار یې نیک سړی و پلار یې چې کله مړ کېدو د مر نه مخکې زوی ماشوم نو هغه د اسخی و وړه دی ځنګل کې پرېښوه او چې څه وخت یې پرېښوه نو نیک سړی و نو سوال یې وکړو چې یا الله دا مې تا ته حواله که د اسخی مې تا ته حواله که ته د دې حفاظت وکړه او زما بچی چې کله ځوان شي لوی شي نو دا په لاس ورکړه دی مړ شو بیا په کور کې د دې سړي ښځه او زوی هغه پاتې شو زوی لوی شو یو ځل دی که رسنو نو هغه مور دې زوی ته وایي چې بچی پلار دې تا دپاره سخی پرېښي ده هغه راوله دې ځنګل کې پرېښي ده هغه لاړو د هلک د مور ډېر زیات منونکی و د نیکانو اثر په اولاد کې وي هر یو سړی دا غواړي چې زما اولاد دی ښي لیکن په خپله دی نشه دی هغه ته وایي نشه مه کو په خپله دی دروغ وایي هغه ته وایي دروغ مه وایه په خپله چغلي خوري دی هغه ته وایي چې چغلي مه خوره په خپله د دین سره تعلق نشته نیکۍ ته پام نشته دی او زوی ته وایي چې دا کار کو زوی ښه غواړي نو ستا اثر به ستا په اولاد باندې کېږي کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته هر یو کس نگران دی نگهبان دی هغه سرپرست مشر دی د خپل لاندې ډلې جماعت چې کوم سړی په کور کې دی هغه د ښځې او د خپل اولاد نگران دی دنه به تپوس کېږي چې تا د هغوی څه تربیت کړی سمه لار دی ورته ښولي او که خرابه او د الله رسول فرمایي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه هر ماشوم په خپل فطرت باندې پیدا کیږي صحیح فطرت دین اسلام ځان سره راړي خو مور پلار یا يهودي جوړ کی یا عیسائی جوړ کی یا مشرک او کافر او مجوسی جوړ کی یعنی د مور او پلار په کور کې ماحول له کافر دی نو بچي کافر لوي شي او چې مسلمان ماحول له نو بچي مسلمان جوړ شي دا ماحول پورې ده دا بچی نیکو د پلار پشان د مور منون کې مور چې وته څنګه ویلاړو ځنګل کې आवाज یې وکړو هغه سخی راله هغه غوا وه هغه چا نیوی نه شو خو لنګانې لا نو کړی دو د جلب پړې واچولو غاړه کې را روانې هغه کسان ګرځېدل هغه یې ولیده چې دا غوا ده او دا خو ټول هغه صفات په دې کې دي چې کوم موسی علیه السلام یادول وی د دې څه وی بیه یې څه کې مور ورته وی چې دا خرڅه که وی تاسو سره کوي وی مونږ دومره روپۍ درکوو دی ورته وایي زه مور نه تپوس کو مور ته لاړو مور ته وی چې دومره روپۍ راکوي مور ورته وی چې بچی په دې مه ورکو وګوره چې سیوا درکوي وی مور مې وایي چې په دې نه خرڅوو بیا ورته هغوی اوچت شول وی دومره درکوو بیا ورته وایي چې زه مور نه تپوس کوم د مور نه بغیر کار نه کولو د مور ډېر منونکی و مور ته رالو بیا مور ورته وایي چې ښه دومره درکوي وی یاو وی په دې مه ورکو دوه درې ځله لاړو رالو په آخر کې هغوی ته ووایي چې دا ګوډی د دې سرمن دا راته د سرو زرو نه ډک کوي نو په دې خرڅو هغوی دې ته تیار شول ځکه چې د الله د رسول حکم و بني اسرائیل و مسلمانان دومره سونه یې ورته ورکه او هغه غوا یې لاله که هغه غوا چې څنګه هغه د هغې د بدن ټوکړی په مړي باندې راښکله نو مړي ووایي چې فلانکې زما قاتل خپل وراره یاد کو د دې سړي نوم عامیل و وراره یاد کو هغه وجلی م او د مال لپاره یې وجلی م او بیا په شا پرېوتو بس مړ شو هغه معجزه وه د موسی علیه السلام د الله جل شانه د طرف نه عرض مې دا کولو چې څومره سړی بحث کوي ځان ته ګرانوي فضل بحث د دې نتیجه دی چې سړی ته مشکل پیښیږي بس شکوک و شبهات هم مکو چې څنګه صفا حکم واضح راشي فوراً هغه منه هغې ته غاړه کېده قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان هغه کامیاب دي چې څوک په مونځ کې خشوع
لري. دا مخکې ډېر جمعې مخکې په دې باندې څو جمعې مسلسل خبره شوي وه په دې آیات باندې. والذین هم عن اللغو معرضون، او دا مؤمنان هغه کسان دي چې د لغو او فضول بحثونو نه د هغې نه اجتناب کوي، اعراض کوي. فضول بحث چې چېرته کېږي هغې مجلس نه پاسي، د هغې نه تیر شي، هلته نه کېږي. لغو دې ته هم وایي چې سړی تا ته کنځلو کې نو ته د کنځلې جواب په کنځلې سره مه ورکو، ستا بېعزتي وکړي د بېعزتۍ جواب په بېعزتۍ سره مه ورکو. په دې کې لوی اجر دی. اگر که شرع تا ته اجازت درکوي چې څومره هغه کړي دي نو دومره ته وکړه. مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله فرمایي چې یو بزرګ ته یو کس رالو ورته ویې چې صاحب ما ته د اولیاء الله او د بزرګانو خلکو حالات بیان کړه، د هغې څه حالات وي؟ ورته ویې چې دا خبرې پرېږده. وایي چې نه، ما ته به یې وی زه د اولیاءو د شؤونو د هغې د حالاتو نه ځان خبرول غواړم. ورته ویې چې ښه د دیلي په فلانکي جومات کې یو څو بزرګان ناست دي، لاړ شه هغې هر یو نه یو ګزار وباسه، بیا وګوره چې هغې څه کوي، بیا ما ته راشه. دی لاړو، یو ګوټ کې یو کس ناست دی مراقبه دی یا ذکر کوي، بلکې بل ناست دی، بلکې بل ناست دی. دی لاړو نو هغه یو ته یې ګزار ورکو په شا، نو هغه هم ورته مخ راواړلو، هماغسې ګزار یې ورکو. بیا خپله وظیفه کې لګیا شو. بیا بل کس ته لاړو، هغه ته یې ګزار ورکو، نو هغه بلکل نه خوځېدو د ځای نه، چې څنګه لګیاو مراقبه وه یا ذکر و په هغې کې لګیاو، کشي ونه کړو. بیا درېیم ته لاړو، هغه ته یې سوک ورکو په شا باندې، نو هغه ورته مخ راواړلو، د لاس یې ومږلو، ورته یې خوب ونه شو. دی حیران شو چې عجیبه ده، یو کس راته ګزار راکو، بل راته کشن وکړو، بل راته ووایي چې خوب ونه شوې. رالو هغه کس ته یې ووایي چې صاحب دغسې وشو. هغه ورته دا د اولیاو شؤون دي، دا کوم کس چې تا ته مخ راواړلو، تا نه ګزار وویستو، د په سنت باندې عمل کړی دی، نه شریعت دومره اجازت درکوي چې تا سره څوک زیاتې وکړي، هغه عمره ورسره کولی شي. بس که هغه یو څپېړه درکړي ته دوه ورکړي نو ته زیاتې خورې. که هغه ستا بېعزتي وکړه او تا یې بېعزتي ونه کړه، تا قتل کو نو ته ظالم یې او قاتل یې، تا نه به د دې تپوس کړي چې څومره زیاتې دې کړي، هغه عمره دې کړي نو دومره بدل اخیستی شي. او د دې نه بهتر صورت هغه بل دی. بیا بعضې حضرات وایي چې بعضې اولیاء چې کله د هغه سره زیاتې وشي بدل د دې وجې اخلي چې اسینې د خدای قهر پې نازل شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسي دی، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، چې چا زما یو دوست او ولی ته اذیت او تکلیف ورسولو نو زما هغه سره اعلان جنگ دی، نو چې خدای چا سره په جنگ شي نو د هغه نه څوک ګټلی شي. او چې کله تا هغه ولی ته اذیت ورسولو، هغه د ته په خوله هم څه ونه وي، ګزار هم در نه کړو، نو اوس به تا نه خدای بدل اخلي. اوس ځان تیار ساته، هر وخت چې دنه واغشتو فورا یا رستو. ډېر واقعات داسې راغلي دي چې یو نیک کس ته یوې ښځې، پلیتې ښځې یا یو سړي سپک او بد رد ویلی دي، هغه ساعت هغه مړه شوي ده یا مړ شوی دی، که ښځه و که سړی و، ځکه چې هغه تېنه بدل نه دی اخیستی، خدای ته بدل اغشتی هغه ساعت، او کله به بیا رستو څه چل شوی. او دا پته نه لګي چې د الله دوست څوک دی. یو سړی به زمیندار وي او به خور به کوي، دا به د الله دوست وي. یو سړی به سبزي فروش وي، دا به د الله دوست وي. یو سړی به مزدورکار وي، دا به د الله دوست وي. اگر که نن سبا دا ډېر زیات کم وي، فسق و فجور زمانه ده، لیکن کیدی شي هغه به داسې نه چې هغه به لوی ډانګ به ورسره، غټه جوبه به یې اچولي، خاص شان و شوکت کې به را رواني، نه، بلکې هغه داسې کس کیدی شي چې دا غاړو څوک تپوس نه کوي په هغه کلي او محله کې، او د الله جل شانه سره تعلق وي. لکه تاسو ته ما مخکې واقع بیان کړي وه چې یو زنانه په لار تله او خواته ماشوم اچولی و، هغه د مور تیرولو ماشوم، او دا په لاره تیرېده، پوره درته نه بیانوم، نیمه یو وینځه خلکو وهله، خپې ته یې ورته پړی اچولی، راکاږي، څوک یې په چیترو وایي، څوک یې په سپېړو وایي، څوک یې په لختو وایي، او هغې شونډې خوځېدې. نو د مور یې وویل چې یا الله زما دا زوی داسې ذلیل مه کړې لکه څنګه چې دا ذلیله ده. هغه ماشوم ورته وویل چې یا الله ما داسې کې، او ماشوم د یو څو ورځو. مور یې حیرانه شو
چې ماشوم بچی مې دی وخت کې خبرې څنګه وکړي، بل دا چې هغه زنانه ذلیله دی وایي ما داسې کې. ماشوم نه تپوس وکړو او ماشوم ورته ووایي چې مورې دا ښځه خلکو دا په دې قصور کې نیولې ده چې زنیتې و سرقتې، ته زانیه، تا بدکاري کړې ده، تا اغلا کړې ده، حالانکه دا پاکه ده، هېڅ یې نه دي کړي. او په دې بنیاد خلک وایي خلکو په تور پورې کړي او د دې شونډې خوځي دا وایي چې یا الله دا هر څه ستا دپاره دي، ته وینې زما دا حالت. د دې د الله سره دومره مضبوط تعلق دی چې په دې وخت کې دا د الله جل جلاله تعریف او د هغه ثنا په ژبه باندې وایي په دې حالت کې یا الله ما داسې کې چې څنګه دا د الله سره تعلق دی. نو د الله د ولایت د دنیا خلکو ته هیڅ پته نه لګي چې څوک دی. بهرحال عرض مې دا کولو چې هغه کس ورته وایي بزرګ وایي دا ړومبی کس خو پس عمل کړی دی په شریعت باندې، او د دویم چې تا ته جواب نه در کړی نو د هغه دا شانو هغه په خپل اسکار کې مراقبه کې لګیا و. هغه وایي وخت څه دپاره ضایع کړم چې دې سړي ته جواب ورکړم، ځکه چې دته جواب ورکوم دومره زما وخت ضایع کېږي. نو هغه وخت ضایع کول نه غوښتل، نو تا ته یې سمونه وي. او دا دریم چې تا ته مخ راواړلو ستا لاس یې ومږلو چې لاس خو دې خوږ نه شو، په ده کې رحم او همدردي د الله د مخلوق سره دومره حده پورې وه چې په ځان او په خپل تکلیف یې کار نشته، د بل په درد باندې خفه کېږي. ځکه یې تا نه تپوس کولو چې تا خوږ خو نه شوې. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې فضل بحث دا د هغې نه اجتناب او اعراض دا د مؤمن صفت دی. قرآن کریم کې الله پاک په 18 سپاره کې په ابتدا کې ذکر کړی دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. د لغو او د فضل څیز نه اعراض کوي او لغو دې ته هم ویلی کېږي چې فضل بحث چې د هغې هیڅ فایده نه. زمونږ په اکابرینو کې مرزا مظهر جان جانا رحمه الله په هندوستان کې په دلی کې یو بزرگ تیر شوی، هغه ډیر نفیس طبیعت، نزاکت ډیر زیات، دومره نفیس طبیعت یو چې اوزل سحر د ژمي په موسم کې سحر چې کوم دی نو ناست دی خپله حلقه ورسره ده، ساړی کېږي رپېږي. چا ورته وایي چې صاحب شپه څنګه تېره شوې، ډېر ساړه مې کېدو. نو یو مورید یې هغه زر زر تللی دی، ښځې ته یې ویلي چې شابه ښځې زر زر بړستن وګنډه او ښه ډېر مالوچ پکې واچو. او زما د پیر صاحب او د شیخ چې کوم دی نو بېګا شپه د ساړه د وجې نه خوب نه دی کړی چې دا بړستن به ته یو سم چې خوشحال شي. هغې بړستن وګنډله. نو یو ورځ کې زنانه چې بړستن ګنډي نو هغه چې راړه دته یې ورکړه ډېره خشته ډکه بړستن یې وګنډله، مالوچې پکې ډېره شولې. شپه چې تېره شوه چې سهار لاړو دا مرید یې ډېر خوشحال دی چې پیر صاحب به بېګا شپه په آرام تېره کړي. چې سهار شوه ته وایي چې صاحب بېګا شپه مې څنګه تېره کوې؟ بالکل مې خوب نه دی کړی. وی ولې؟ وی هغې بړستنه کې ګیندې کږې وې. بړستنه کې ګیندې نه پېژنې، بخۍ پکې کږې وې. هغه ګنډل چې کړي نو هغه نیغې نه وې، هغه ته خطا شوې وې، ځکه زر زر یې ګنډلي وې. زما ټوله شپه هغې ته پام و، دومره نفیس طبیعت. یو ځل یو پښتون مرید ته ووی جاؤ سراہی لے کے آؤ لیکن دیکھ پیٹ پکڑ کر لانا. وی سراہی راړه پخوا به خلکو اوبه د څکلو دپاره په سراہی کې اچول، خو وی خیال کوو سراہی د خېټې نه ونیسه، لاندې نه ونیسه، غړۍ نه یې مه نیسه، ځکه چې د سراہی غړۍ لوی هغې باندې سړی خوله کېږي اوبه څکي. هغه طبیعت کې ډېر نزاکت و. نو که چېرې چا به ورته په سراہی په خوله لاس کېښو نو بیا به یې زړه خرابېدو، الټۍ به ورتلی، بیا به یې هغې نه اوبه نه څکي. نو هغه پښتون ته وی پخوا په هندوستان کې پښتنو ته وی ولایتي لوگ. دارالعلوم دیوبند کې چې به سبق وی نو ولایتي طالب علم. نو دا پښتونو د ته وی چې پیټ پکړ کړل نو دی خو په اردو سم نه پوهېدو. نو دی چې سرايي راوړي د نو سرايي بالکل د دې غړۍ نه نیولې ده په یو لاس کې او د بل لاس په دې خپله خېټه یې ایښې ده. دوی چې ګینه د پیټ پکړ کرلانا مطلب دا چې خپل خېټه مونیسه او سوراهي مونیسه راړه، او داغه مطلب دا و چې سوراهي د خېټې نه مونیسه په دواړه لاس او غړۍ نه مونیسه. چې څنګه کتلې دي چې سوراهي په خله باندې لاس یې نظر ته نه مخ اړولې دي، ویلر کلر کوي الټای راځي، هغه نه وبونس دومره نفیس.
نو دغه مرزا مظهر جان جانا رحمه الله څخه یو ځل د بلخ نه یو دوه کسان رالل د بیعت لپاره، وی مونږ بیعت کیو. بلخ نه رالل هندوستان ته. نن سبا بلخ په افغانستان شمالي کې راځي او هغه زمانه کې بلخ په ترکستان کې. هغه لاړل، د هغه په جماعت کې یو حوض و، په هغې حوض باندې چاردام کوي. دا دوه کسان چې ورسېدل د مونځ وخت یې چاردام کوي. دغه وخت کې مرزا مظهر صاحب نه پیژندو، جان جانا رحم الله پیژندو نه چې دا بسو. هغه ورسره خوا کې چې ته ناست و اودسې کول او دی م اودس کوي، نو دی کې هغه یو بل ته وایي چې هلکه دا حوض څومره پلن دی، د دې هر یو بازو څو څو ګزه دی. او هغه ورته وایي چې دومره وي. نو یو وایي چې زمونږ دغه جومات کې بلخ کې چې کوم حوض دی نو هغه د دې نه غټ دی، او دا بل وایي چې نه داتې غټ دی، هغه تې وړوکی دی. دې بحث کې لګیا دي او چاردام هم کوي. چې چاردام یې وکړو، مونځ وشو. د مونځ نه پس دا دواړه چانې تپوس کول چې فلانکې کوم دی، نو هغه ورته وښولو چې جان جانا رحمه الله دا دی. هغه څخه لاړل، وی څنګه راغلي یې؟ وی صاحب مونږ خو بیعت په اراده راغلي وو، تاسو نه لاس نیوکه کوو. ورته یې وفرمایل چې څنګه چلې تالاب مناب کو که نه څومره دی؟ دی سرونه ټیټ کړل دواړو. ورته چې داسې چلو کوي چې بیعت کېږئ ما اول دا تالاب ناب کوي، بیا لاړ شئ بلخ ته د خپل جومات هغه تالاب ناب کوي، بیا فرق وګورئ، موازنه وکړئ چې کوم یو غټ دی کوم یو وړوکی دی، هغې نه پس راشئ بیا وبیعت شو. هغوی ډېر پیکه شول، سرونه یې ټیټ نیولي دي. ورته یې وایي چې تاسو کې دوه خبرې دي، یو فضول بحث، فضول بحث. دې بحث ته ستاسو ضرورت چې دا تالاب غټ دی او هغه تالاب غټ دی، او که چېرې یو پکې غټ ثابت هم شو نو د هغې تاسو ته فایده څه ده؟ هیڅ فایده یې نشته. لا یعنی بحث کې تاسو لګیا وئ، په چاردام کې مو خبرې کولې. دا فضول بحث دی، نه د دنیا فایده نه د آخر. دویم، بغیر د تحقیق نه تاسو بحث کوئ. ناب کړی مې یوم نه دی، نه مې دا ناب کړی دی نه مې هغه ناب کړی دی، او بې تحقیقه لګیا یې. ډېر خلک نن سبا بې تحقیقه لګیا یې په دې موبایل کې، په دې اخباراتو کې، په دې میډیا باندې دا پروپیګنډا مهم د ټول بلا تحقیق لګیا. خپل ځان ته نسبت هم بغیر تحقیق او دروغ، او بل تم غلط نسبت بغیر تحقیق لګیا، او خلق دا غي په خبرو پسې ځي. قرآن کریم آیت هغه د الله قول له هغه دروغ کېدی نشي. ومن اصدق من الله قیلا. لیکن د اخبار او د میډیا دومره سخت د هغې اتباع ده چې د الله جل شانه په قول هغسې عمل نی لکه څنګه چې په هغې پسې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول هغه دروغ کېدی نشي، هغه صادق او امین دی. لیکن د میډیا او پروپیګنډا او اخبار او موبایل په هغې پسې داسې دي منوان په هغې کې دا راغلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دا راغلي نه. هغه انکار خو صفا نشي کولی، لیکن د هغې هغسې اتباع نشته لکه څنګه چې د هغې ټول ذهنونه داسې شول بغیر تحقیق نه په یو څیز پسې روان. حالانکه قرآن کریم کې الله جل شانه د دې نه منع فرمایلی، وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اگر کوئی فاسق مرد اور شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یو فاسق سړی تاسو څخه یو اطلاع راړي یو خبر راړي، د هغې تحقیق کوئ. ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي چې فلانکي زوی راته مړ کو، هغه لګیا شي دی ووجني، د هغه رور ووجني، او چې وروسته ګوري نو زوی ژوندی، رور یې درته مړ کو رور یې ژوندی، فلانکی یې درته قتل کو هغه ژوندی. بیا هغه دشمنۍ چې کوم دی نو هغه لوګېږي، هغې پسې شاته په شلګونو مړي وشي. دا ولې بغیر د تحقیق نه؟ تحقیق نه دی شوی چې حقیقت دی او رښتیا دي که دروغ دي. قرآن کریم کې الله جل شانه د ژوند ټول اصول او ضابطې بیان کړي دي، او خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې تشریح کړي دي. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. چې کله تاسو څخه یو کس خبر راړي او دا سړی فاسق دی، فاسق ځکه وایي چې د مقصد دشمنی پیدا کولی، شیطان توب رسول لی. فتبینوا، تحقیق کوئی، تحقیق کوئی.
صحابي وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بچا یو مقدمه او قضیه راړه د فیصلې لپاره معامله به راړه تر هغې به د الله رسول له یو کس په وینا باندې فیصله نه کوله تر څو چې د بل بیان نه اورېدلی. یو کس رالو ورته حدیث مبارک کې بخاري شریف کې حدیث دی. یو کس رالو غاښې پریوتې دي دا مخامخ او دا تلی کې راړل وی چې سیف فلان کې زما غاښ وویسته. دا الله رسول کش نه کوي او دا خو زیاتې وکړو څه شو فلان کې راولی مونږ فورا جذباتو کې راشو خبرې سره حالات خو لا پرېږده د الله رسول جذباتو کې نه راځي تحقیق کوي وی فلان کې ته آواز کوي. په دغه وخت کې په سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ دپاره سفر او غزوه وه جهاد هغه چې راوسته ورته وی چې دا دی وی چې زما غاښونه یې ویستي هغه ورته وی چې یا رسول الله زما په لاس یې داسې چک لګولی و چې غوښه یې رانه شو کوله. وی ما ته خپل لاس خلاص کو چې لاس ته مې سنډ ورکو لاس مې خلاص کو نو غاښونه یې پرېوت. د الله رسول هغه کس ته وفرمایل چې چا غاښونه پرېوتې وی ښه ته به په سړي باندې داسې لاس چک لګې لکه څنګه چې اوښ چک لګوي او هغه به تا نه ځان نه خلاصوي. د هغې خو صرف دغه لار ده چې ځان نه خلاص کړي چې هغه ځان خلاصولو تا پرېښو نه نو ستا غاښونه به وتل. اوس تاسو وګورئ چې یو سړی قضیه دا راړي چې زما یو غاښونه ایستي دي ما ته یې غاښونه مات کړل او چې حقیقت وګورو نو حقیقت بل شان دی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې فضول بحث دی پسې نه تلل پکار دی نه کول پکار دی. امام ابو حنیفه رحمه الله بعضې خلک چې کینی نو د دین په معامله کې د مس پوښتنه نشته د مفسداتو پوښتنه نشته د فرایضو پوښتنه نشته د واجباتو پوښتنه نشته د معاملات د حرام او د مشتبه دي د هغې پوښتنه نشته. و ابراهیم علیه السلام چې هغه ګډه لال کړو یاره چې غوښه چا وخوړه ابراهیم علیه السلام چې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ګډه لال کو غوښه چا وخوړه حالانکه د دې تپوس نه په قبر کې شته نه د مرګ په وخت کې شته نه په حشر کې شته هیڅ کې نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله ته یو سړی رالو ورته وایي چې صاحب زما د کور سره بهر نهر بهیږي نهر او زه چې د کور وځم زه په هغې نهر کې لامبم چې لامبلو ضرورت مې وي نو ته ماته ووایه چې د لامبلو په وخت کې زه خپل مخ قبلې ته کوم او که نرخاته ته. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل چې مخ خپلو جامو ته کوه چې کوم ځای د جامې ایستي چې څوک یې د نه ونیسي ځکه چې ستا دې سوال ته څه ضرورت خدای پاک چې په یو څیز کې تنګي نه ایښي په هغې کې ته ولې تنګي پیدا کړي داسې په کار ده که بعضې خلک هم دغسې تپوسونه یعنی چې نه مستحب دی نه سنت دی نه واجب دی نه فرض دی هغه تپوسونه کوي حالانکه په ده باندې فرایض ډېر زیات پاتې دي هغه زده نه دي د هغې تپوس نشته حرامو کې لګیا دی د هغې تپوس نشته د ژوند زما عزتمندو قیمتي کوي د دې په ځای باندې یو ځل ووایه سبحان الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شل نیکۍ دي یو حدیث کې لس دي بلکې شل چې یو ځل ووایي الله اکبر نو شل نیکۍ دي او چې یو ځل ووایي الحمدلله نو 10 نیکۍ. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سملی په بستر باندې سبحان الله 3 ځله وایه الحمدلله 3 ځله وایه الله اکبر 4 ځله وایه نو دا 3 او 4 دا سل شل او یو نیکی الله جل شانه یو پلس چند دی امت ته پاره زیاتی نو دا زر نیکی شو او د ورځې په مزونو پسې لس وایا نو چې لس زله وید لس زله سبحان الله لس زله الحمدلله لس زله الله اکبر یو حدیث کې 3 زله راځي یو حدیث کې لس پیری راځي نو دا ټول مزونو پر یو نیم سلزله شول او یو نیم سل نیکی چې یو پلس چند وي نو دا یو نیم زر شو نو زر نیکی دا غې شو یو نیم زر نیکی د دې شو بیا فرمایي چې پتا سو کې څوک د ورځې یو نیم زر ګناهونه کوي دو نیم زر ګناهونه کوي او دې سره 2 زر واړه ګناهونه معاف کیږي 2 زر ګناهونه د نظر غلط استعمال وړه ګناه ده او دغه چې کوم دی نو غلط ځای ته تلل دا وړه ګناه ده غلط سوچ غلط غوږونو باندې اورېدل دا وړه ګناه دا ګناهونه ټول معاف کیږي لویه ګناه هغې دپاره به توبه وباسي
دغسې اودس سره خود خطا معاف کېږي. نو په ځای د دې چې ته فضل بحث کې لګیا یې، الله جل شانه په دې جوابانیات کې ستا څومره وخت قیمتي کېږي. او زه خو اکثر دا عرض کوم، څو ځله مې دا عرض کړي دي چې یو ځل کلمه ویل یو کافر او مشرک په 3 سکنډه کې مسلمانېږي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، یا اشهد ان محمد عبده ورسوله. 3 سکنډه کې یو سړی مسلمانېږي. دا دومره قیمتي وخت دی د دنیا، لیکن دا زمونږ نه ضایع کېږي. زما عزتمندو بحثونو کې خلک نن سبا انتخابات او اوازه ده، بعضې ځایونو کې سړی ګډې وړې وي، چا پسې سپک، چا پسې غیبت، چا پسې بد ردې. د دنیا کې د خپل یو لیډر دپاره ته چې کوم دی نو خپل ایمان خراب کړي، خپل ایمان په دا ولګي، خپل آخرت خراب کړي، الله جل شانه ناراضه کړي، د الله د رسول سنت او د هغې د طریقې او د لارې خلاف ورزي وکړي، او ته دې ته ګورې نه، دا سوچ نه کوي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ته نصیحت کوي، من التمس رضا الله فی سخط الناس کفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس فی سخط الله وکله الله الی الناس. چې دا الله رسول فرمایي څوک چې خلق خوشحالي، څوک چې خدای خوشحالي خیر دی، که خلق خپشي نو الله پاک به ټول ضرورتونه پوره کوي، چاته به محتاج کوي نه. او څوک چې خلق خوشحالي، لیډر خوشحالي، بل یو کس خوشحالي خیر دی، که خدای خپشي الله به د تاواله کې چې دی پوه شو ته پوه شو، اوس تا د جهنم نه خلاص کی، په آخرت کې د تا سره مدد وکړي، په قبر کې د ستا مدد وکړي، د مرګ په وخت کې د ستا مدد وکړي، هیڅ نشي کولی. هغه غزان پورې اریان دی. الله جل شانه دې موږ د فضل بحثون نه وساتي. واخر دعوانا